نه 5G لایسنس ورکړل شي تاسو ته په لږ وخت کې په موبایل کې 5G چې دا ملاویږي، خو ځینې کسان وایي که دلته کې 7G راشي خو د انټرنیټ سپیډ به دغه وي. نو په دې ویډیو کې په دغه باندې بحث کوو چې د دې نقصان څه دی او فایده څه ده. تاسو غواړئ چې د انټرنیټ سپیډ سیوا شي، خو تاسو د هغې بوج چې دی هغه زغملی شئ که نه شئ زغملی، ځکه د 5G لایسنس چې دی هغه ورکړی شوی په 19 تاریخ باندې دغه لایسنس چې دی دا ورکړی شوي دي، او د ملک په ځینې علاقو کې چې دی په هغې کې 5G چې دا هغه ټیسټ کېده چې دی هغه شروع شوي دي. کوم چې ګډ ښارونه دي نو په هغې کې د هغې ټیسټ کېده چې دي دا شروع شوي دي، او کمپنیانو ته وینا هم شوې ده چې تاسو به 1000 ټاورې چې دي دا به لګوئ، او دغه شانتې دا وینا ورسره هم شوې ده چې په کومو علاقو کې تاسو 5G سټارټوئ نو د هغې نه مخکې چې دی د هغې نومونه چې دي دا به ورکوئ، لکه هره کمپنۍ چې ده لکه څنګه یوپون شو، دغه شانتې ورپسې زونګ شو، جیش شو، دې درو چې دی اغستې دي. نو چې دې درو اغستې دي نو دې ته یې وینا کړې ده چې په کومو ځایونو کې ورکوئ نو تاسو خپل په ویبسایټ باندې د هغې نومونه چې دي دا به ورکوئ چې په دغه علاقو کې موږ 5G چې دي دا سټارټوو. خو ځینې کسان وایي چې د 5G چې دی هغه به هم دغه شان د 3G او د 4G په شان دي، نو دا به د 3G او د 4G په شان نه وي، د دې سپیډ چې دی دا به د دې نه نور هم سیوا شي. ستاسو سره چې کوم 3G 4G ده نو د دې سپیډ په وس هم د دې سره سیوا شي. سیوا به څه شي؟ ځکه چې د دې کم سپیکټرم چې اخیستی شوي دي نو د هغې سپیډ چې دی هغه به هسې د دې سره چې دی نور به هم سیوا شي. لکه د 5G دپاره چې کوم اخیستی شوي دي نو په هغې کې به 4G کې چې دی به هم کار شروع شي، د 4G سپیډ چې دی دا به هم د دې سره سیوا شي. خو چې تاسو د هغې بوج چې دی دا وزغمئ. ځینې کسان به چې د هغې بوج به څنګه وي چې د انټرنیټ سپیډ څه شي تیز شي نو موږ باندې به یې بوج څه راځي. د انټرنیټ سپیډ چې تیز شو نو د هغې د لاسه به پیکیجونه چې دي دا به ګران شي. ګران به څنګه شي؟ ستا سره چې کومه MB ده مثلا ته 10 GB کې دغه 10 GB چې دی دا به ستا نه پوره کېږي. د څه له وجې نه به نه پوره کېږي؟ ته چې اوس کوم په 3G 4G باندې انټرنیټ استعمالوي نو اکثر په هغې کې ویډیو چې ده ونښلي، یا پې ته څه شی چې دی هغه په موبایل کې ډاونلوډ کوې، یا پې ویډیو ډاونلوډ کوې، یا یو اپلیکیشن چې دی هغه موبایل ته ډاونلوډ کوې، لکه موبایل کې انسټال کوې، نو د هغې د وجې نه چې دی بیا به دغه اپلیکیشن چې دی هغه په سپیډ کې انسټال کېږي، ځکه د 5G سپیډ چې دی دا به هم تېز شي، دغه شان د 3G 4G سپیډ به ورسره هم تېز شي. نو که ته ماشومانو له موبایل ورکوې، ماشوم یو شی پې ووالو نو هغه په یو ساعت کې چې دی هغه به ستا په موبایل کې انسټال شوی، نو ستا ډیټا چې ده دا به هم د دې سره چې دی ختمیږي، بل لا چې د دې ډیټا په ریټ کې چې دی اضافه به هم راشي. اوس چې ته 10 GB کې نو بیا به ته 50 GB 100 GB انټرنیټ چې دی دا به راخلې، ځکه چې ستا به دغه انټرنیټ چې دی دا به نه پوره کېږي، ځکه ته چې کم کار کوې نو ستا هغه کار چې دی دا به په لږ وخت کې کېږي. اوس چې دی ستا کار ډېر ټایم هلي بیا به چې دی هغه به دغه لږ وخت هلي، خو دا به یوازې د 5G سره نه وي، دا به 3G او 4G چې دی د دې سپیډ به ورسره هم ښه شي. نو اوس د 5G لایسنس چې دی دا ورکړی شوي دي، موږ وایو ټایم به پکې تېرېږي، خو په 19 تاریخ باندې لایسنس ورکړی شوي دي. اوس پکې چټیانې وې، چټیانې چې دی هغه اوس ختمې شوې، نو اوس چې دی په دې باندې به کار شروع شي. تاسو ته په لږ وخت کې په غټو ښارونو کې د 5G انټرنیټ سپیډ چې دی دا به تاسو ته میلاو شي، خو چې تاسو ورته ریډي او ستاسو سره موبایل چې دی هغه 5G والی